د اختر پورس کم کارونه کول پکار دي. نو د اختر پورس ځینې کارونه چې کم دی هغه سنت او ځینې مستحب دي. فقهای کرامو یو څو کارونه په سنتو کې شمار کړي دي. د دې څیزونو له خیال وساتئ. په دې کې نمبر 1 عیدګاه ته د تللو نه مخکې خوږ څیز خوړل. چې هر څیز پخوا زمانه کې خو کجورې وغیره وي، اوس خو دغه نعمتونه زیات شوي دي. که تا منچې وخوړلی و، که حلوا شریفه دی وخوړله، او د قرنګي که راسګولې دی وخوړی، که زلوبۍ دی وخوړی، هر خوږ څیز دا خوراک پکار دی. خو بهتره خبره دا ده چې طاق عدد سره کجورې وخورې. دا د نبی علیه السلام نه ثابت دي او په حدیثو مبارکو کې تذکره راغلی ده. نو د وړوکي اختر په ورځ عیدګاه ته د تلو نه مخکې خوږ څیز خوړل. پوه شوې په خبره؟ نمبر 1 دغه شو. او په دې کې بهترین څیز مې درته وښودلو کجورو خوراک. هغه طاق عدد 3 5 9 11 دغسې حساب سره. دویم نمبر عیدګاه ته د تلو نه مخکې د مسواک استعمال. دریم نمبر غسل کول. څلورم نمبر ښایسته پاکې جامې اغوستل. پنځم نمبر خوشبو لګول. ښایسته پاکې جامې، نوې کپړې وي اومم صحیح ده. که د چا نوې کپړې نه وي او نه جوړې کړي، نو هغه د هغه خپلو کپړو کې چې کومه ښه جوړوي او پاکه وي صفا وي، بس هغه دې واچوي، خوشبو دې ولګوي، لاړ دې شي. دغه رنګې که سرسایه ور باندې واجب وي، نو د مانځه نه مخکې سرسایه ادا کوله دا سنت دي. د دې دا ادا کول د مانځه نه وړاندې سنت دي. او دا د تماویلو دا ساقط کیږي نه. پوهیږئ په خبره؟ ساقط کیږي نه. که چا مونځ نه وړاندې ادا نه کړله، مانځه نه پس بیا ادا کوي. بیا بل ورسره د خپل طاقت موافق صدقه کول. صدقه بیا عام ده. خپل کور کې د خوراک سکاک تیار که، مساکینو فقراو له دې ولیږلو. د اختر مبارک ورځ ده، د خوشحالۍ ډېر خلک پکې صدقات کوي. الحمدلله غي خوراک سکاک تیار کړي، د هغوی په دسترخوانونو باندې په سوونو مساکین فقرا عذر کېږي. په دغه ورځ باندې بهترینه خبره ده. الله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق را نصیب. که دغسې نه نو بیا د خپل وس مطابق مساکینو فقراو ته د خوراک سکاک، خدا صدقه د سرسایې نه علاوه ده. ګوره عام نفلي صدقه درته خیمه. او د قرنګې د خپل وس مطابق مسکین او فقیر ته څه پیسې وغیره لیږل. دغه رنګې عیدګاه ته پیاده تلل، د اختر مونځ په عیدګاه کې کول. عیدګاه ته په یوه لاره تلل او په بله لار راتلل. ها که بله لار نه وه، بس واپس هم په هغه لار باندې راتلی شي. بیا عیدګاه ته رسېدلو سره تکبیرات ویل بندوله. تکبیرات چې په لاره باندې ځې نو وی به الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. پکار دی چې دا ویلی شي ځان سره. په لار روانې خو کوشش کوه د لارې په ښي سیډ باندې. ګوره زموږ اکثر مسلمانان، ما ډېر ښه خلک چې لوی دعوې کوي، ځان ته غاټ دینداره وي، اکثر چې وګورو د لارې په ګس طرف روانې. نو د لارې په ښي طرف باندې تلل سنت دي. ستا چې کم ښی لاس دی دې سیډ باندې تلل، دا سنت طریقه ده. واعظ او نصیحت او خطبې ته غوږ نیوله، دام د اختر د ورځې د آدابو نه دي. وروره زمونږ او ستاسو خلک اکثر چې امام نیت تړي نو دغه ټایم له ځان راورسي، نه مسله ووري نه مسلې ته غوږ کېږدي. نو چې نه دی واورېد او نه دی ورته غوږ کېښود او نه دی یاده کړله، نو بیا عمل به کم ځای نه راشي. چې په یو څیز ستا علم وي نو عمل کول به اسان وي، چې په یو څیز ستا ته علم نشته عمل پې کم ځای نه کې. دا قرنګې د وړوکي اختر په خطبه کې د صدقة الفطر احکامات ذکر کول.
یو بل ته د اختر مبارکی او د عباداتو قبلېدو دعا کول دا جایز دی ښه. یو بل ته د اختر مبارکی ویل، اختر دی مبارک شه، د عباداتو د قبلېدو دعا به ورته کې چې الله پاک دې ستا دا ټول عبادات او قبول او منظور کړي ښه. خو د سینې چې کبډي سټارټ کړي، یو د یو طرف نه ورمنډه کړي، بل د بل نه ورمنډه کړي، یو غېږ کې اوچته یو بل غېږ کې اوچته یو د ځمکې له راخطا کوي، نو دې نه احتراز پکار دی. دا څیز په شریعت کې نشته. زمونږ استادو خلک چې کوم دی بعضې پکې 11,000 لین وي، نو هغه دا کارونه کوي. پوهېږې په خبره غرمشت شروع کینه دی، غرمشتو نه ځان ساتل پکار. باقی په دې باندې خوشحالي دا بالکل جایز ده. بس دومره ورته وایي چې الله پاک دې تا ته اختر مبارک کړي، الله پاک دې ستا ټول عبادات قبول او منظور کړي. غاړه ورکه مسلمان رور ته، پوهېږې دغه صحیح طریقه ده. بل په مخ باندې د خوشحالۍ آثار ښکاره کول. ستا په مخ به خوشحالي وي داسې نه چې د اختر په ورځ هم ستا په تندي باندې مټاک غوز نه ماتېږي. پوهېږې په خبره مټاک غوز پې کېږي او تړک ورکړي نو مات شي، دومره د تندې سخت کړی وي. نو داسې نه، ډېر حضراتو په کور کې تندې به داسې راچولي، بچو ته م غورېږو، کورواله ته م غورېږو، خرشو پرشو لګیا سه. نو دې څیزونو نه ځان ساتل پکار. د اختر د خوشحالۍ ورځ ده او تا تندې په دې مخوکه باندې راچولي، نو دې ته هېڅ ضرورت نشته. په دې ورځ باندې په مخ د خوشحالۍ آثار ښکاره کول او یو بل سره په روښانه تندي میلاوېدل. چې په روښانه تندي باندې میلاوېږي نو دا یو څه ده، صدقه ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي. او دا کرنګې د اختر په ورځ د مانځه د پاره ښایست یعنی غسل کول، پاکې جامې اغوستل او نور د شریعت په حدودو کې دننه ښایست کول دا بالکل جایز دي. نو دغه کارونه به کوئ.